سوچ وکړئ چې آلریډي په پښتونخوا کې چې څونه ماینز دي او څونه منرلز دي هغه د چا قبضه کړي ښکاره ووایې اوس وختلی دی اوس به شپ شپ نه کوو اوس به شلتالو کوو ځکه چې دروازه ډاکه را باندې وایي دا قبضه چا سره ده نو چې قبضه لړي هغه سره ده قانون سره راولي صاحبانو دې ته سوچ وکړئ دا مثال د پښتو په ټکو کې درته ووایم چې رضی قبضه یې راناغشته د اوس را انتقال هم په زور دی زه خو یې په هغې قبضه خپیم او یو ښځې خاوند وی چې نتکۍ وي زه دې به پوزه تنګ یم ته راغلی وی چې نتکۍ راغلی زه خو یې په هغې شته قبضه نه منم پښتنو تاسو د وزیرستان د 600 کیلومیټر سکویر باغ د فوج قبضه منئ تاسو د باجوړ د ممندو د دې غرونو د نیپرایټ او د کرومایټ قبضه منئ تاسو د سوات د ځنګلو قبضه منئ تاسو د اویل ګیس قبضه منئ انشاءالله زه هم در سره نه منم او کله چا پلار کې ایمان ارادي شو دا زما جنگ د صاحبانو سره دا دی چې صاحبه دا حق زما د بچي د داستان دی هغه خپل خلک کینولی دي هغې وایي چې دا خلک د پشلقو لګي خو زه څه خدمت وکړم څنګه یې تا پسې درولیکم او زه ورته وایم چې نه مې حکومت پکار دی نه مې ممبري پکار ده نه مې بل څه پکار دي لیونی د خپل قام مې پکار دی 100 حکومتونه دې راشي او هغه وخت مې ورته 10 ویلو 10 نه 100 جرنیلان دې راشي او دا حق ته د دې قام دی